څلور رکعات فرض منځ کې کورستنی دعا تش رکعاتونه ډک شي په غلطۍ کې د الحمد نه پس پکې صورت ویل شي نو آیا په دې سجده سهو شته کنه دا یو ضروری مسله ده ډېر کسان داسې دي چې هغه په دې باندې سجده سهو کوي او څه کسان داسې دي چې هغه په دې باندې سجده سهو نه کوي راځي چې مونږه د شریعت صحیح مسله معلومه کو چې رچانا په څلور رکعات فرض منځ کې رستنی دوه تش رکعاتونه په غلطۍ کې ډک شي نو آیا په د باندې سجده سهو لازم ده کنه ده ګورو که سجده سهو لازمی او مونږ نه کو نو دا خو بیا ګناه ده دا خو منځ نیمګړی دی او که سجده سهو نه او مونږ کو نو دا بیا غلطی ده نو لہذا مونږ لا اصل مسله معلومول پکار دي مسله دا د جی چې د څلور رکعات فرض منځ رستنی دوه رکعات تش دي یعنی چې کم کې صرف الحمد ویل شي او صورت پکې نه ویل شي دا د سړینا په غلطۍ کې ډک شو نو دلته سجده ساوي مسله هغه داسې ده دا سورۃ فاتحه چې دا الحمد تر دولت والین پورې دا سنت ده پرستنو دوو تش رکعاتونو کې دا الحمد چې کومه دا سنت ده او د دې سره صورت ملاوخل نه واجب دي او نه سنت دي نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا چکم کتاب مولانا مفتی انعام الحق سے لیکلے دے داغه په اول جلد غالبا 417 صفحه کې هغه دا وایي چې یاره دا سنت دي د دې سره صورت ملاوخل خود چې کله د مفتی انعام الحق سره رابطه شوی دا نو هغه وایي چې دا غلطی د مصحح نشوي دا د کاتب نشوي چې دلته دې ته سنت لیکلې هغه وایي چې اصل عبارت دا ما په کتاب کې لیکلې چې د غلطه د فاتحه سره د الحمد سره صورت ملاوخل نه سنت دي او نه واجب دي اوس اصل خبره تراشه جی کو د غلطه یو سړی د فاتحه سره ولد والین امین نه پس د صورت م یو ځای کو یعنی سلور وانه رکعاتونه ډک وکړو دې ته سوچ کا وخت سلور وانه رکعاتونه د فرض ډک وکړو بني خاصم ډک دي او رستنی دوانه ډک وکړه نو دا مسله یاد کړئ چې په دې باندې سجده سهوا نشته دي دغه صورت ملاوخل د الحمد سره نه سنت دي او نه واجب دي خو کچا ملاو کو نو په دې باندې سجده سهوا نشته دي نو موږ تاسو له پکار دي چې موږ صحیح مسله زدکو ډیر کسان داسې چې ګوره په دې باندې سجده سهوا کوي ناغي اصل کې په مسله باندې نه دی پوها تشرکاتونه ډک شو کته امامي کته ځان لې او د فرض رستنی دوه تشرکاتونه ډک شو نو ګوره په دې باندې سجده سهوا نشته دي نو دا مسله په ذهن کې واچوي ګوره یو مسله چې د دین زده شي په دې باندې الله سمره اجر ورکړي په هغه به ان شاء الله را روان کلیپ کې من خبره کو تاسو دا مسله په خپل مزده کوي او نور مسلمانانو رونو تم اورسوي شاید چې تاسو د وجنا د مانزه د فرض مانزه یو مسله یو سړی تزده شي نو چې هغه په عمل کوي نو هغه ته هم الله اجر ورکړي او تا ته هم درکړي جزاکم الله خیره احسن